بیا ماته شي زما هم خوله ماتې ده زه په خپل ایمان ویرېږم ما خدای ته توبه ویستله او ما د دې خبرو له ځان قرار کو او انشاءالله چې زه سپکه د هېچا هم نه ویم خو چې زمونږ علماو پسې څوک سپکوي د جماعت په پاټۍ کې وو خو موږ پسې خبره باندې د مولیانو له خفه وو خو عالمانو صاحبانو دا خبره محمد باچا ته وکړه چې دا شیخ د مشرانو ځای دی دا قرصۍ د مشرانو ځای دی ولې چې نبي علیه السلام به د غریبۍ ژوند تېروو دا زموږ مشران دي عقلمند دي موږ به ورته په ځمکه ناست دي او موږ به د دوی خبره اورو نو محمد په دې خبره سوچ ونه کړو او एकदम لیونی شو او دا یې چې په خوله باندې ویلي لکه په خولې وي خدای دې پرې نه رسي خو چې زړه یې هغونه وي موږ زړه نه دي ویلي موږ زړه نه دي ویلي موږ دا مطلب و چې موږ د پی ټي ای والا له روپۍ راکولې کړو په څه چل او دا جیبونه ترې تش کړو او د بامبرانو نه خلک مال په څه چل لري او موږ د علماو څه مینه ده د علماو سړي تر د قیامته پورې به وي او د دغې برګې جنډې نه دا کومې جامې چې محمد بیا جوړې کړې د دغې نه به جامې جوړې دا چا چې غول خوړلي او که ما څه ویلي زه د مولانا فضل الرحمن له د هغوی د ملګرو له د ټولو علماو له معافي غواړم چې زه ناپوهه شوی یم او الله توبه قبلوي او بیا به داسې کار نه وي تر د مرګه پورې به موږ د جمعیت په پاټۍ کې او د هغوی تابعداري او د هغوی دفاع به کوو او موږ د بېګیرو والا څخه نه یي د بېګیرو والا سره د بېګیرو والا ملګرتیا وکړي او د ګیرو والا سړي د ګیرو والا ملګرتیا وکړي نو موږ شیخان یي موږ علماو څخه یي موږ په دې علامه کې د بېګیرو خلکو څه نه یي خوشحاله او نور څخه ښکار او هغوی ته نیم الله هدایت او هغوی ته نیم خدای د نیکو هدایت وکړي چې د علماو د سپکو له قلار شي او د علماو د بېعزتۍ له قلار شي او د دې سپکه د هېچا هم نه ده پکار د بېګیري سړي هم سپکه نه ده پکار او بیا چې د علماو سپکه کې نو دا په سپینو کې سره دی او چې د سرو بېقیمتي کې او بېقدردي کې نو دا سړی ډېر جاهل او فاسق سړی دی محمد توبه ایستې ده ټولو پی ټي ای والا ته ټولو خلکو ته مې خواست دی که هغه د هرې پاټۍ د علماو عزت دې وکړي د الله د رضا لپاره او چې مشر ګوري په پاکستان کې نو د علماو مشران دې خوښ کړي ولې چې هغوی د دې خبرو له خبر دي هغوی د عقل خلک دی هغوی په صحیح لار دي کېدای شي موږ هغوی پسې لاړ شو موږ الله جنت ته بوځي او دا زموږ مشران دي چې داسې مشر موږ کې خوښ نه شي نو بل مشر زموږ دپاره داسې په صحیح لاره نه شي تللی زموږ مولانا صاحب دغه دی کتب ته تللی او په ټولو باچایانو وګرځېد او ویې ویل چې د اسرائیلو خلاف اواز پورته کوي ډېر د پی ټي ای والا او ډېر د ډران وایي چې مولانا فضل الرحمن څه کړي مولانا فضل الرحمن تاسو له څه وکړي ساز دله وکړي ټیپر دله وکړي الوګان دله وکړي دا ټول مسلمانان یې د عقل نه خبر کړل د دین یې خبر کړل او دا د نن په بار ملکونو کې ګرځي د کافرانو خلاف په اواز کوي نو موږ وایو چې مولانا فضل الرحمن د هغه پلار ته وګورئ چې د چا پلار صحیح سړی او صحیح کارنامې کړې وي زوی به هم صحیح او چې پلار یې خراب وي زوی به هم خراب وي مفتي صاحب د مولانا فضل الرحمن پلار قیدیاني ته هغه کافر ویلي قیدیاني ته هغه کافر ویلي او دا زموږ یار دی او مولانا فضل الرحمن د هغه پلار ښه کردارونه کړي دي او مولانا فضل الرحمن نر سړی دی څوک چې ورپسې خبرې کوي خوله بیا ماته شي زما هم خوله ماتېدله زه په خپل ایمان ویرېږم ما خدای ته توبه ویستله او ما د دې خبرو له ځان قرار کو او انشاءالله چې زه سپکه د هېچا هم نه ویم خو چې زموږ علماو پسې څوک سپکوي موږ بیا هغه پسې خامخا وایو او علما زموږ وروڼه دي او زموږ پلاران دي او د علماو عزت د خدای عزت دی او د دې نورو له ډیرانو عزت د انګریزانو او د نسوارو عزت دی مولانا فضل الرحمن عزت دا د الله او د رسول عزت دی او مولانا فضل الرحمن زنده باد مولانا فضل الرحمن او د هغه علما زنده باد